د دې نه وروسته د دوو خبرو نه وروسته د قربانۍ حکمت هغه سره مخکې مې جمعه کې څه ویلو. یو حکمت منګه حکمت دار چې منګه د الله د حکم تابع او د محمد رسول الله د سنت تابع و. او دویم حکمت نن چې یو سړی د اختر فرض باندې قرباني کوي نو دا انسان دیتا خپل ځان تیاری چې یا الله کستا د دین د پاره زما مال ته ضرورت شو، کستا د دین د پاره یا الله زما جان ته ضرورت شو، یا الله د هر څه نه تیاری، هر څه نه تیرې ما یا الله هر څه در کوم. بس او د غریبانو خیال پکې ساتل دا پکې بل خبره ده. او پدې کې په مساکینو باندې پراخي دا وستل چې هغه غریبانو توخه همیشه لپاره کې دي شي غوښه خوري او داسې خلک چې هغه په کال کې موخه نه خورلې دا هغه سوچ به پکې ورستا، دا سوچ کول، دا حکمت کول دا پکې هم دي. او د دې سره سره د دې سرمنو نه د غریبانو مسکینانو حاجتونه پوره کېدل. د دې د وجنه کم خلک چې دا خبره کوي چې یاره دا ولی دومره قرباني نه په یو ورځ باندې کوي، الله په دغه خلکو جواب په یو آیات کې الله وی ولکل امه جعلنا منسکا، د هر یو امت لپاره ما د عبادت د قرباني جوړ کړی. دا یوازې د دې امت خصوصیت نه لري، هغه آدم علیه السلام نه والا تر محمد رسول الله پورې چې څومره امتونه تیر شوي دي لکل امه جعلنا منسکا. د آدم علیه السلام هغه دوه بچي چې وو قابل او حابل، هغه قرباني کړي وا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دا د هر یو امت داسې دنیا کې داسې یو اسلامی امت تیر شوی نه دی چې الله ولا دا د قربانۍ دا طریقه نه ورکړي، هر چاله ورکړي. او د ټولو نه لوی خبره لوی حکمت پکې سره یو لوی تاریخ یادول دی. هغه لوی تاریخ د چاله د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ حکم سره جمهور اهل علم و قول داره، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داود، امام مسلم د ټولو قول داره چې دا اختر د قربانۍ حکم داره چې دا سنت مؤکده ده. امام بخاری په باب تلی بابو سنت العیدین، باب السنه. امام بخاری وایي چې دا سنت ته دا فرض نه او دا واجب نه ده. او ډیرو اصحابو د محمد صلی الله علیه وسلم به دسی کوله چې قربانی وي د قصد نه کوله، هغه به ویل چې دا قربانی فرض نه ده. هغه کې لوی سړی